ما مخکې ورځې کور کې ناست وم نو زما هغه ماشومان دوه دي زرار او عمار ځي مدرسې ته دا ماشوم دا خپل استاد دا خپل پلار مور مشران دا کاپي کوي تاسو ګورئ دا یقین وساتئ هغه ماشومان خپل میز کې لګیا او یو لوبه کول ما دا غي ریکارډینګ وکړو د دې لپاره مې چې دا معاشرې ته مونږ یو پیغام ورکو چې ګورئ دا ماشوم تا کاپي کوي ته دا اګنور کوه ما ته په ذهن کې دا مراوله چې د دې ماشوم ما ته خیال نشته ته چې کله ګوتې کشې او نسوار راخلې ستا دا ماشوم تا ګوري چې دا چېرته خسیس دی زما دا پلار یې ځکه په دې خوله کې ږدي دا ماشوم درنه کاپي کوي ته چې کله سګرټ څکې نو ستا ماشوم تا ته ګوري که ستا ماشوم نه دی ستا د معاشرې ماشوم دی ته مشر یې ستا یو کردار دی چې ته نشه کې دا ماشوم به هم شروع کوي ابوی چې دا چېرته خسیس دی هغه ماشومان دواړه په کور کې ناست ما په د یوټیوب چینل ورکړي ده د دې دپاره مې صرف ورکړی وم چې خلکو ته پته ولګي چې ماشوم څنګه خپل استاد خپل مشر مور او پلار دا کاپي کوي د هغو بلکل دو مثال د سلیټي څنګه بورډ دی سلیټ دی صفا دی بلکل څه دی په ولیکه لقب دی کیسټ دی څنګه یې ریکارډ کوي بس هغه شان به ریکارډ کېږي هغه ماشوم یو ناست دی زما هغه زوی ناست دی هغه قاری دی قاری صاحب دی او هغه بل زما هغه زوی هغه د هغه شاګرد دی په دې هغو قاعده وایي الف باتا دا قاعده وایي نو د ځان نه قاری جوړ کړی دی او هغه مدرسه کې خپل استاد ته کتلي زما د استاد پړهایي څنګه کوي زما د استاد بل ماشوم پوهه کوي څنګه نو هغه ماشوم ته وایي شابه وایه نو هغه ماشوم شروع شي نو اوس هغه ماشوم د ځان سره د اردو کتاب نیولی د اردو کتاب یې نیولی خو په داسې انداز کې نیولی لکه دا چې قرآن مجید او قرآن وایي نو ما پسې دونه وخندل ډېر په عجیبه عجیبه انداز باندې قرآن اهله قرآن نه ورځي خو هغه انداز کوي ها بیا هغه ماشوم دې غلطي وباسي داسې نه وه داسې ووایه دغه ماشوم ورته ووایي په شا به راپاسه غوږونه ونیسه نو په دې کې زما یو بل پیغام هم و چې مې مدارس والو له پکار دي چې د ماشومانو سره ډېر زیاتې نه کوي د قاریانو له پکار دي چې د ماشومان ډېر وهي نه اگر چې والو نه بغیر نه کېږي لیکن به هر حال سزا داسې چې هغه مناسب وي څنګه خپل بچی زه وهم دغه شان دی پردي ماشوم ته م وګورم چې یاره دا هم د چا بچی دی او په داسې انداز چې د ماشوم د سبق نه زړه تور نه شي نو په داسې طریقه باندې سزا ورکول خیر د انسان دی که چېرته یو قاري صاحب قار شي یو ټایم سره والو کي د هغې نه بیا ویډیو جوړول او په معاشره کې خورول چې بیا وګوره قاري دا چل کړی دا نه ده پکار پوهول پکار دي طریقې سره په اندازې سره هغه ماشوم ته وایي شابه غوږونه ونیسه په هغه بل ماشوم باندې زما د عضوي غوږونه ونیوه او یو فوټو سره د هغې باندې یو 2000 وم و چې آینده دپاره به سبق یادوي هغه ورته یو بلکل یادوم به وایي زه اوس کښېنه شابه سبق یادوه نو ما سوچ کوو چې کوم پلار د سکرین نه متاثره دی او د په لاس کې د انډیا فلم دی د په سکرین باندې د انډیا فلم د پښتو ډراما د پښتو فلم دا سټارټ کړی دی او دی ګوري نو سم خیال دی دا ماشوم به د په ذهن کې به څه راځي د ده نقشه به څه جوړېږي د ده به هم دقه نقشه جوړېږي چې بھائی په دې فلمونو کې چې کم کارونه کېږي دا ښه کار دی ټیک کار دی دا د مسایلو حل دی